بسم الله الرحمن الرحیم. په مسله د خلق او د کسب کې دا زمون دویم درس او دویم کلیپ دی. هغه خلق چې دا وایي چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین، دا عقیده غیر اسلامی عقیده ده او بدعي بلکې کفري عقیده ده. په سلف صالحینو کې د یو کس نه منقول نه ده، په شریعت باندې محض افترا ده، اقتدا د یهودو ده. پرونم تاسو ته ما ویلو چې موږ به د قرطبي یا د نورو تفاسیرو حوالې پیش کو چې یهودیانو کې هم داسې خلک وو چې هغوی به دا وایي چې مخلوق مجبور محض دی، مخلوق نه د نه کېدو یقین چې څه کوي خالق تعالی کوي. دا عقیده یهودیانو کې وه. حواله ځان سره ولیکئ، تفسیر کبیر 4 جلد 399 صفحه 97 صفحه، چې د جبریه او د عقیده د په یهودیانو کې هم موجوده وه. پوه شوئ؟ بلکې دا دی چې کله کله اراده نیغه کوي، نو د خدای تعالی د ارادې د وجې نه مخلوق مجبور ګڼل، مسلوب الاختیار ګڼل، په خپل افعالو کې مستر ګڼل. دا د مکې معظمې د مشرکانو عقیده وه. ذکر به د مشیت او د ارادې کولو، مراد به ترې رضا او امر د خدای تعالی غستلو. لکه تاسو به د دې بې دینانو نه اورېدلي عوام یې څه کې چې د علماو د شیخانو په خولو باندې هم دا ترانې شروع وي، درته وایي چې د خدای څه خوښه یو څه د الله تعالی رضایي بس همغه کېږي. الله چې څه غواړي او څه یې خوښه یې هغه کېږي، او مخلوق چې څه غواړي او د دې چې څه رضایي هغه نه کېږي. بیا دې دپاره امثله هم پیش کوي. ابراهیم علیه السلام د زوی ذبح غوښتله، الله نه غوښتله. الله چې څه غواړي هغه کېږي او مخلوق چې څه غواړي هغه نه کېږي. زوی حلال نش. نو داسې ورته بیا امثله هم پیش کوي لګیا دي. نو دا اراده په معنی د مشیت او اراده په معنی د رضا غستل، دا د کافرانو د مشرکانو طریقه کارو. همدغه رنګي د خدای تعالی اراده مستلزمه د جبر د عبد ګرځول، د الله د ارادې د وجې بنده مجبور ګرځول، دا د مکې د مشرکانو طریقه وه. مونږ به نصوص پیش کو چې خدای تعالی په کفر باندې، په فحشاو باندې، په معاصیو باندې، په ګناهونو باندې هرگز راضي نه وي. پوه شوئ؟ اراده ځان ته شی دی او رضا ځان ته شی دی. د دې متعلق ځان سره ولیکئ. سورۃ بقرہ آیت نمبر 205. والله لا يحب الفساد. الله تعالی چې دې نخوخی فساد لرا، نو فساد د خدای په خوخه نه کیږي، د شیطان په خوخه کیږي. الله فساد نخوخی، خلق کوي د الله په خوخه نه کیږي، د الله چرته خوخ دی. نیو ورسره د الله په خوخه کیږي، د الله په محبت کیږي، د الله په رضا کیږي. الګ قرآن وی سورہ بقرہ 205 آیات وی والله لا يحب الفساد. الہ العالمین جل جلاله محبت من نکي نخو خی فساد لرام. فساد کیږي په دنیا کې غنی کیږي، الله په خوخه کیږي، داغه په محبت کیږي نه. فساد خود الله خوخ نه دی. لا يحب الفساد، خدای فساد نه خوخي، دا د شیطان په خوخه کیږي لګیا دی. ادي ورسه د الله په خوخه کیږي، والله چې څه غواړي هغه کیږي، او څه خوخه هغه کیږي، او څه رضا وي هغه کیږي، چې څه نه غواړي هغه نه کیږي.
ایو حدیث پاک دی دی پاگه کې تحریف کوي ما درته مخکې ویلو ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. دلته کانه ورکې تامه ده چې د خدای تعالی د کوم سیز د ایجاد اراده هغه موجودیږي چې د کوم سیز د ایجاد اراده نی هغه نه موجودیږي. صحیح ترجمه دغه ده. مونږ باغی باندې د علم کلام د کتابونو حواله ورکو ان شاء الله. دویم ځان سره ولیکي سورته زمر آیت نمبر 9. سورته زمر آیت نمبر 9. الہ العالمین جل جلاله فرمائی ولا يرضى لعباده الكفر. الله ناراضی کیږي د بندګانو د پاره په کفر باندې. الله د بنده په کفر راضی نه دی. منم دا خبره چې الله تعالی الله خالق کل شی د هر شی خالق دی. شي کې کفر امراغه اسلام امراغه نیک اعمال امراغه بد اعمال امراغه دا هر څه پکې راغه. موږ بس تفصیل کوو. ما سی والله چې سمرم سدي خدای تعالی خالق دی. بس د تمام ممکنات خالق سوک الہ العالمین جل جلاله. نو دا ارسه د الله تعالی په اراده پیدا شوی ځکه د الله تعالی اراده مؤثره فی الخلق. دا خالق د هر څه الله تعالی دی. خو هر څه د خدای پر رضا نه کی. هر څه کې کفر هم داخل دی. نس موجود دی سورۃ زمر و آیات ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالی ناراضی کیږي د خپل عبادت د پاره په کفر باندې. کفر د خدای پر رضا نه کیږي په دې شیطان رضا وي. پوه شئ. دغه رنګي سورۃ اسراء سورۃ بنی اسرائیل مرتوی آیت نمبر 38 پارا نمبر 15. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 38 پارا نمبر 15. لیکه خدای تعالی متعدد اشیاء ذکر کړي. مثلا د غزینا چې را شروع شي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه آیت نمبر 23 نه تر آیت نمبر 38 ډیر احکامات ذکر دي. اوامر او ډیر نواهی. د الله بندگی کوي، والدینو سره احسان کوي، مور او پلار ته کلمه د وف موایي رټي ما خسته خبري وته کوي. وزر د طرف د تابعداري وتخکته کوي. دعا ورته کوي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. واتز القرب حقا. خاوند خپل ولایت دغه حق ور کوي. مسکین ته ور کوي او ابن السبیل ته ور کوي. ولا تبذر تبذیر اسراف مکوي. بیان دی وی ولا تجعل يدك مغلولا. ډیر احکامات ذکر کړی دي. او اخر کې فرمایي رب کریم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نو دا سمر نواهی دا سمر اشیاء چې پکې راغ ولا تقف ما ليس لك به علم وغيرها. الهوی کل ذالک دغه ټول مذکور چې د سنه خدای تعالی منع او کفدیک کان سیئه دبدی دغه عند ربک استاد رب کریم پنیز مکروه ناخوخه. دا اشیاء د خدای پنیز ناخوخه دي. دا نواهی چې کم دلته ذکر شو نو ته ورسره د خدای په خوخه کیږي. او دل تراغه کان سیئه عند ربک مکروه. دا د خدای نه خوخه شي دی. الله دا نه خوخه. دغه چې دا کم نواهی راغه لاس پسټ کې مگر زوا بخل مکوا مور او پلار ته نه مک دا اف کلمه موایا وغیرہ وغیرہ دا نواهی.
نو دا ټول کان سیئه عند ربک مکروها، دا د الله په نزد ناخوښه دي. دغه رنګ ځان سره ولیکئ بخاری شریف کتاب الاستقراض اول جلد 343 صفحه. بخاری شریف اول جلد 343 صفحه مکتبه حقانیه ده. ان الله تعالی حرم علیکم حقوق الامهات ووأد البنات ومنع وكره لكم قيل وقال. الله نخوخ استاسو د پاره د قیل او قال او اذاعت د مال ومنع وهات او کما قال ورسه خدای په خوخه کیږي. وکره لكم نخوخ خدای تعالی استاسو د پاره منع وهات وقيل وقال واذاعت المال دا الله نخوخ، دا شیطان خوخه، دا چې کیږي د شیطان په خوخه کیږي. اراده ځان ته شی دی، د ارادي معنی په خوخه او پر رضا مکوه. د ارادي ترجمه چې څوک په محبت کوي دا د مشرکانو کارو. د ارادي معنی محبت او رضا نه ده. زما پلاس کې شرح فقه اکبر د مولا قاری دی رحمت الله تعالی علیه. دلته دی سوال نقل کړي چې تاسو وایي چې هرڅه په ارادي او مشیت د بری تعالی باندې کیږي، یعنی پیدا کیږي. فین قیل که چرته د سو ویلې شي په اعتراض کی یشکل ولا هذا قوله تعالی، دا خو مشکل ګرځيږي ستاسو د دې قول مطابق چې هرڅه په مشیت او په ارادي د بری تعالی پیدا کیږي. بیا به دې قول د بری تعالی سره څه کوي؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآية هغه خو مشیت ذکر کولو چې موږ دا شرک به مشیت الله کو، نو خبره خو درسته و، نو بیا به الته سوایي. او دغه رنګي وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الآية دې سره بس کوي دا خو دې مشرکانو چې د غیر الله بندگی کول هغه مشیت د خدای تعالی ذکر کو. دغه رنګي وقوله تعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرسون اي يكذبون او يظنون ويتوهمون. نو کوم طرز اعتراض کی چې اراده او مشیت تاسو ذکر کوي، دا د مکی مشرکانو ذکر کولو، نو بیا فرق څه شو؟ تاسو په مؤمنانو او اهل سنت والجماعت او غي ور باندې مشرکانو د اسلام نه بهر. فقد ذمهم الله تعالی، دا غي خدای تعالی مذمت بیان کړي حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشیت الله تعالی. پوش ځکه دی د خپل شرک چې صادر د دین دی د په مشیت د الله تعالی وګرځولو، او ورڅخه به مشیت الله کیږي، ارڅخه به اراده الله کیږي. نبی دا مشرکان ولی کافران ګرځیدلی، خدای تعالی ولی مذمت بیان کړي. اومده غرنګي قران کریم کې راځي قل كل من عند الله، خیر دی او که شر دی دا هر څه من عند الله دی. نه چې قل كل من عند الله شو وکذالک ذم ابلیس، خدای تعالی د ابلیس هم ذنب مذمت او بدی بیان کړی دا حيث اضاف الاغواء الى الله تعالی، چې کله د اغوا د خپل ځان د گمراه کولو نسبت خدای تعالی ته وکړو، نو خدای تعالی بدی بیانوي د سوی ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض. نو چې د اغوا نسبت خدای تعالی ته وکړو او خیر او شر دواړه من الله دی، نو دا اغوا خو مشرو او دی نسبت باری تعالی ته وکړو، خدای تعالی ولی مذمت بیانوي؟ دا اعتراض دی. والجواب جواب دادی انه انکر علیهم، خدای تعالی چې په ذکر د مشیت او په نسبت د اغوا په شیطان باندې رد کوي، داغه مذمت بیانې انکار پې کوي، او په ذکر د مشیت او د ارادي مذمت د مشرکانو بیانې،
انه انکر علیهم ذالک، په دې باندې انکار وکړو، لانهم احتجوا بمشیته علی رضاه و محبته، دی استدلال کولو په مشیت د الله سره، پر رضا او محبت د الله. یعنی دی د مشیت اراده پر رضا او محبت د الله کوله، چې هر څه د الله په مرخوخه کیږي، هر څه د الله پر رضا کیږي، مونږ د الله پر رضا لګیایو، زمونږ په دې شرک الله راضي دی، نعوذ بالله. نو ځکه په خدای تعالی انکار وکړو، اراده ځان ته شی دی او رضا محبت ځان ته شی دی. او د اهل د ریوند په درمیان کې مدي کې چې کوم عوام سکه مولایان یا پدی پوینه دي چې اراده ستوي او رضا او محبت ستوي، بس د الله په خوخه نه ونه، هر څه د الله په خوخه کیږي، نو بس د الله په رضا نه ونه، هر څه د الله په رضا کیږي. نو بعض عوام هم دا خبرې کوي، اراده ځان ته شی دی او رضا او محبت ځان ته شی دی، دغه فرق پکار دی. وقالو مشرکان بوي لو کرے ذالک، که شرک د خدای ناخوخه وي وسخط او بغض ور سره کوله، لما شابه خو به اراده نه وي کړی دی. فجعلوا مشیت الله دلیل رضاه، نريد الله تعالی مشیت دلیل د رضا د خدای تعالی بغرزولو، فرد الله علیهم ذالک، د خدای تعالی پر رد وکړو. نو چې رد وکړو نو تعارض د قران کریم آیاتونو کې نشته. فلا ينافي قوله تعالی ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، كلهم جميعا. نو هلته د ایمان ذکر دی، ایمان مرزیم د الله دی او محبوبم د الله تعالی دی او مامور بهم دی. خبر باندې پوښ کنه. او همدغه رنګ د قول د خدای تعالی دی سره معارضه او منافات نشته. وقوله تعالی ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله عدم قتالهم، دا په کې تقدیر لګي ولو شاء الله مقتتلوا کنه، ولكن الله يفعل ما يريد يخلق ما يشاء معنا ده. والحديث الصحيح الذي غير منافات نشته. اتفق عليه السلف والخلف، چې باغي سلف او خلف متفق دي، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الکه پوښوي دلته خلق مراد دی، خلق د کفر بالکل خدای تعالی کوي، خو رضا په کفر د خدای تعالی بالکل نشته. دا ورته ناخوخ دی، دا ورته مبغوض دی، دا ورته مکروه دی، دی نه مطلوب دی او دی نه مامور دی او نه محبوب دی، بلکې دی مبغوض دی او بنده په دې باندې ماخوذ دی او بنده په ایمان باندې ماجور دی. نو رضا ځان ته شی دی، محبت ځان ته شی دی او اراده او مشیت دا ځان ته شی دی. په دې شرح فقه اکبر کې القاری دا لیکلي دي په 13مه صفحه دان سره ولیکي. 13مه صفحه شرقایت درس کې ما دا حواله تاسو له درکړم و. وهي والمشية واحدة عندنا في حق الله تعالى، اما فی جانب العباد فیفترقان. مشیت و اراده چې کله مستعمل شي دا دواړه فی حق الباری تعالی یو شی دی. تاسو ته ګوره غولي کنه، مشیت و اراده د خدای تعالی په حق کې دواړه سدي شی واحد دی، او چې کله د بنده باره کې مستعمل شي نو مشیت او اراده د دواړه سدي بیا فیفترقان دی کې فرق دی، یو شی نه دی. د قران کریم وی چې د خدای تعالی اراده موثره فی الخلق ده، چرته وی په غنایتونو کې وی، لکه سورۃ یاسین کې راځي انما امره یقینا امر د خدای تعالی دا دی اذا اراد کلم چې دی اراده وکي، ګوره کله چې دی اراده وکي شی ان د یو شی د پیدا کولو، فانما خبر دادا بلندا یقول د خدای تعالی د اراده نه بعد د غشی ته وی کن موجود شا فیکونون وغه موجودیږي. نو اراده د خدای تعالی موثره فی الخلق والایجاد ده. او دې کته هغه شی اراده نه پس شي ته وی موجود شا، نو اثر پس کې کوي په ایجاد د شي کې کوي، موثره فی الخلق والایجاد ده. والقدر خیره وشره من الله تعالی. نور ظلم څه ترجمه کړی ده؟ یعنی تخلیق د خیر او شر، پیدا کول د خیر او شر من الله دی، کول کسب خو بندگان کې لګیا دي.
والقدر خیره و شره. نو رسول هم سمانه کوي چې تخلیق د خیر او شر من الله دی. بیا لقاری 200 صفحه د خپل شرح کې فرمایي ولقد احسن القائل، یو قائل ډیر خسته شعرم ویلې دی، فما شئت كان وان لم اشاء وما شئت ان لم تشاء لم يكن. ته چې د کوم شي اراده کې پیدا کیږي، اگر که زه نه غواړم چې دا دې پیدا شي او دا دې وشي، او هغه چې زه کوم شی غواړم ته نه غواړې یا نه کیږي. خبره باندې پوښ چې خدای تعالی منس پیدا نه کی، بنده ته توفیق ور نه کی، دا مصلی منس بیا کولې شو، کولې شي نشي کولې کنه. نو ګوره بنده را پاسی، بنده د یو کار د کولو اراده وکي، دا غینه بعد خدای تعالی دا غ کار د پیدا کولو اراده وکي. اراده د عبد مقدم د په ارادي د باری تعالی. دا حواله ځان سره ولیکي ښا. 41 صفحه د شرح د فقه اکبر. وتحقيقه أن صرف العبد قدرته أو إرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى عقيب ذلك خلق، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق. پته ولګی دا چې بنده کله خپل اراده او قدرت صرف کی د پاره د یو کسب د یو فعل، دې ته کسب وي، او دا غینه پس چې خدای تعالی د خپل قدرت ورو ګرځي او دغه فعل ورته موجود کی، دا غینه بعد عقیب ذالک هغه ته خلق وي. پوښي په خبره باندې یو جواب خدا غش چې مشرکانو با اراده دلیل د محبت او د رضا د باری تعالی ګرځولو، او مونږه اراده ځان ته د خدای تعالی صفت ګڼو، او محبت او رضا دغه هغه ځان ته دغه اوصافو کې راځي. خبره باندې پوښ. او بل جواب دادی وقد اجیبه، او دویم جواب دا ورکړی شوی دی بانه انکر علیهم اعتقادهم، خدای تعالی انکار کړو په دې مشرکانو باندې د عقیدې د دي ان مشیت الله تعالی دلیل علی امره به، دی بد الله تعالی مشیت دا دلیل د امر د خدای تعالی ګرځولو چې خدای تعالی په امر کړی دی. دا دویم جواب. او دریم جواب دا دی او انکر علیهم، یادا چې خدای تعالی په دې مشرکانو باندې انکار کړو معارضه شرعه و امره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره. دی به معارضه د خدای تعالی د شریعت کوله، او دا هغه امر به کوله چې پاغي خدای تعالی ارسال د خپل رسول کړو او انزال د خپل کتب به کړو په خپل قضا او قدر سره. فجعل المشیه العامه، نو دی به مشیت عامه چې هر شي ته د خدای تعالی مشیت شامل لې، دا به ګرځوله دافعه للامر، دفقون کې دا هغه امر د خدای تعالی جل جلاله. فلم يذكر المشیه على جهه التوحید، دی به مشیت نه ذکر کولو په جهت د توحید، وانما ذکروها معارضین بها لامره دافعین بها لشرعه كفعل الزنادقه وجهال الملاحده اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر. لکه بعد زنادقه چې غیر اټین کې دا کار ولې کې یدا په تقدیر کې داسې زمالک شوی کنه، دا سیده رزیلان امراواله چې ورته شرک ولې کوي ورسره الله تعالی په اراده نه کیږي، مزدا بد الله تعالی اراده زموږ د شرک شوی کنه. نو دی به د خدای تعالی دا اراده مستلزمه د جبر د خپل ځان ګرځوله. مونږ مجبور یو. لو شاء الله ما شرک نه سمانا، لو شاء الله عدم اشراکنا،
که خدای تعالی زمونږ د عدم اشراک اراده کړې وي چې مونږ د شرک اونکو نو بیا مونږ شرک نه کولې د کار څه د خدای په اراده کیږي خو لیکن هغه زمونږ د شرک اراده کړي نو ورسره د الله په اراده کیږي نو الله په راضي دی نو مونږ په اختیار نشته مونږ د الله په خوخه لګیایو د الله په محبت لګیایو د الله تعالی مراد زمونږ نه داده چې مونږ د شرک کو لو شاء الله وعدم اشراکنا ما اشرکنا ولكن شاء اشراکنا نو فاشرکنا او هر یو شی د الله تعالی په مشیت کیږي نو د خدای تعالی اراده پیش کول او بیا د دین د رضا او د دین د محبت د الله تعالی دلیل نیول دا د مکې د مشرکانو وتیره و او دا پدې کې دغه مرز دی یو کله ارادي خبره هم کې اول خو کینا په ایمان وای چې امي تبلیغي کله ودرېږي د صد دعوت ور کوي اول ما يتكلم به چې اول په دې تکلم کوي هغه سوي نو دا خبره کوي کنه بدون د ارادین لګیا وی کله لګیا نه وي چې دا به ایمان او یقین ساتو چې سکه الله کوي مخلوق سم نشي کولی آیا دا تقول على الله تقول على الشریعت افتراء على الشریعت او افتراء على النبیین والمرسلین دو کنه ده وقد احتج سارق على عمر رضی الله عنه بالقدر عمر فاروق صاحب ته یو غل راوستلیش او ارتغلا دی ولې کوله وی تقدیر کې داسې لیکل شوی و نو حضرت عمر صاحب ورته وی فانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره زمدن لاس د الله تعالی په تقدیر کټ کوم دا به هم تقدیر کې لیکل شوی دي سره هم دا کار کی مولانا روم صاحب لیکلی وی یو کس یو باغ ته دن شو جبریو د پردي باغ میوه خوړی د باغ مالک په راغو وی چې سکی وی چې سکم خو میوه خورم د خدای باغ دی او زه د خدای بندې مو ورسه خدای کوي دغه زما سي اختیار دی یا د باغ مالک پوه شو چې دا جبري دی دی هم دا سینه پوي نو بس خستره سیارو غوستو یو دونی پس کلک لک بسته کو وی تړلو او سمشنی چوکی ور پس را کټ خو چې دی پندو دی کوناټو ته ورته ونی وی نو ورته وی ډیر دی خوب کمو دی دردولم ظالم ادا سکی نو د باغ مالک ورته وی زه الله بندم نو دا د الله رسید او دا د الله چوکی دی خدای دی وهینو دی کې زمو سکار دی خدای دی وਹੀ پوش نه بیا دا جبري مازغو شریف کار شروع کو جدا خورشتیا بندم اختیار لري نورازه ورپس دا بعد زنادقه دغه سیویخه چاول خو اراده نه ذکر کوي بیا وینه اراده زمونږه مراد ده کنه ځان سره لیکي اصول شاشی صفحه نمبر 20 اصول شاشی صفحه نمبر 20 په صریحي الفاظو کې نیت کار نه کوي ښا سمې درته ویل د اصول شاشی لیکلي دي په صریحي الفاظو کې نیت اعتبار ني دی وی ارس خوده کوي ارس خوده کوي الکه په دې هر څه کې هر سراغه کرا نغله خکارونه مور کې راغ بدم ور کې راغ ایمانم ور کې راغ کفرم ور کې راغ خوراکم ور کې راغ سکاکم ور کې راغ سود خوړلم پکې راغ شراب سکلم پکې راغ بدکاری کولم پکې راغ او دا هر څه پکې راغ او کدی وینه زمونږ دا مراد ندی او زمونږ نیت کې دغه نشتا نو دا صریحي الفاظ دی اصول شاشی لیکلی صریحي الفاظو کې نیت اعتبار ني اوستنه تونه کوه کنه چې دا زما منوي نه وو او دا زما مراد نه وو صریحي الفاظو کې هر سراغ هر سراځي پدې کې نیت اعتبار ني وی اصول ګوره دویمه دا نظامی لیکلی دی نامی شرح د حسامی شرح دلته چرته پرته و وش هغه کې ما حواله مروخ کې و ناغي د لیکلي دي وی که یو سړی را پاسیو د قصد او اراده داوي چې زوایم چې لا اله الا الله سمې درته وی
قصد و اراده سوي چې زوایم لا اله الا الله، او بدون د قصد او بدون د اراده نه په خله باندې راشي چې انت طالقون، په خله باندې سره شي انت طالقون، او چې طلقت امراته طلاق کړي شو خزه بس دغه صریحي الفاظ دي انت طالقون، پدې کې نیت کار نه کې چې زما خو نیت او اراده د کلمې طیبی و او دا خو به اختیار مې د خلینو وتل چې انت طالقون، اختیار دې شته او کنيشته دي، او چې انت طالقون دی ویل بس خبره دې لاړه سکا ډته دې کا او کنه خبره دې خرابه کنه. نو کستا قصد و اراده وکنی د بدکارونو د اسماتیو د خوراک، خو چې او د ویل چې خدای تعالی هر څه کوي نو په هر څه کې هر سراغ او ځان د کافر کو، خو سوایه چې زما دا مراد نه دی زما دا مراد نه دی، پوه شو په خبره باندې کنه. دې کې اوس مرادونه نه چلیږي. ایو پکې وایي وی زمونږ د دین دا مطلب چې د خدای تعالی پورې څه خاص دي خو مغه مراد دي کنه. وی لکه زو سوایما چې والوتل چا پورې خاص دي، مارغان پورې، نو مارغان ته نه مراد انسانان ته مراد ني. نو مونږ چې وایو ورسه خدای کوي نو داغه د شان مطابق چې سدي ما فوق الاسباب امور د کنه کارونه دي نو هغه ته زمونږ مراد دي کنه. جواب وشو کو نشو چې اصول شاشم دا لیکلی او اصولین ټولو دا لیکلی چې په صریحي الفاظو کې اعتبار نیت تنی مستا چې وې چرسه خدای کوي په دې کې هر سراغ. تاسو هم مرقات به ویلې کنه چې سور د موجبی کلیه څه دی کلو دی، او دا هر دا ګوره حرف سور د موجبی کلیه جوړیږي پښتو کې. ها فارسی کې مرقات کې شعر مور کړي دی. نو تا چې ویل چې هر څه خدای کې نو پدې کې هر سراغ دې کې جمام راغه، تطبیق هم راغی، او دسمات هم راغی، خوراک هم راغی، خوب هم راغی، اسکاک هم راغی، شرب الخمر هم راغی. او د دې خبرو نسبت خدای تعالی د چې کفر نشي نو کفر توري کسبینی. تاسو پوښتنه په خبره باندې د دې وجنه مونږ د دیوبند کتابونه پیش کړو، هغه د جبریو تکفیر کړي دی. ښا دیوبندي علماو هغه په جبریو باندې بریک نه دی نیولې. تقویت الایمان چې تر اغست بیا څه شو د غزینه ته تقویت الایمان نه اغست. دلته بچرته پروت وګوره کنه. دا ګوره تقویت الایمان پس رستو لګیدلې دی تذکیر الاخوان 144 صفحه ده. ایک سو 44 صفحه پوښتنه په خبره باندې فصل نمبر 3 تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کیا ہے لاندې لیکلی دي. اس کو قدریہ کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر کا منکر کے بندوں کو ان کے افعال کا خالق جانتا ہے، اور جو اس بات کا قائل ہو کہ انسان مجبور محض ہے، اس کو اپنے کاموں میں ذرا بھی اختیار نہیں، وہ جو کچھ نیکی یا برائی کرتا ہے اللہ ہی کراتا ہے. دا نیکی که څوک کوي او که بدی کی دا په خدای کوي. دی وی کنه چې خدای سغواړي هغه کیږي او چې سن غواړي هغه نه کیږي، چې خدای په جاسه کول غواړي هغه کیږي او چې سپې نه کول غواړي هغه نه کیږي. ابراهیم علیه السلام د زوی لالول د بچی نه غوښتل اونش،
حالان کې ابراهیم علیه السلام چرته د بچی حلال ول غوښتل اخو امتثال د امر د باری تعالی کولو د تعالی ورته امر کړو چې بچی دی حلال ک امتثال د امر د باری تعالی کولو هغه پځې کولو د خپل سر نه من عند نفسه من تلقاء نفسه من قبل نفسه هغه د زوی ذبح خو نه غوښتله هغه مامور پدیو چې بچی دی ذبح کا قربانی وکا امتثال د امر الباری کولو اور دیدہ غلط استعمالی یہاں تک کہ کفر اور گناہ بھی اللہ ہی کراتا ہے اس کو جبریہ کہا جاتا ہے لیکن یہ اعتقاد بھی غلط ہے کیونکہ انسان میں کچھ نہ کچھ ارادہ اور اختیار بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کرتا ہے اور کوئی چھوڑ دیتا ہے چنانچہ آدمی کے چلنے میں اور پتھر کے سرکنے میں فرق ہے انسان اپنے ارادے سے چلتا ہے اور ٹہر جاتا ہے اور پتھر نہ خود بخود چلتا ہے اور نہ خود بخود ٹہر سکتا ہے رعشہ والے ہاتھ میں اور ارادے سے ہاتھ ہلانے میں فرق ہے رعشہ والا ہاتھ کو تام نہیں سکتا اور ہلانے والا اگر ہاتھ کو چاہے تو تام لے لہٰذا اسی اختیار و ارادے کے سبب سے اللہ پاک نے نیکیوں کا حکم دیا اور برائی سے روک دیا بہرحال نو دغه خبرې کړې دي اب یہ لکلی دی لاندی نیکی کی جزا اور بدی کی سزا مقرر فرمائی اگر اتنا بھی انسان کو اختیار نہ ہوتا تو دنیا میں حاکم کی اور عدالت کی حاجت نہیں ہوتی چور کی اور قاتل کی سزا مقرر نہیں ہوتی خدا کے پاس سے پیغمبر نہ آتے کتاب اور شریعت نہ اترتے کہ بندہ نشوے کولے بیا عدالت ولې لګی دا خو چې څوک ګناو کی عدالت دی د پاره جوړ دی حاکم چې سزا وته ورکی بیا شریعت ولې راتلو ولې ورته وی دا کوه دا مکوه بیا انبیاء ولې را لېږل چې دا کار کوه دا مکوه نو که بنده مجبور وي او د نه کېدو یقین وي نو تذکیر الاخوان ولا لیکلی چې بیا ورته شریعت او قانون ولې نازلېدل دا ولا هلته کېده په خپل ځای کې او بیا عمددی کتاب په صفحه نمبر 149 لیکلی دي د عبدالله بن عباس صاحب حدیث هم راوړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمائی صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب نکره ده پس سیاق د نفی کې واقع ده مفاد عموم دی دوه ډلې دي د امت زمانه نشته دغه دواړو ته په اسلام کې بالکل برخه په اسلام کې ورته بالکل برخه نشته المرجئه والقدریه یو مرجئه دي او بل قدریه دي او د مرجئه مبارک دغه مرقات د لقاری دي زما په لاس کې القاری مرقات کې لیکلي دي ځان سره ولیکي مرقات اول جل صفحه 284 نمبر صفحه مرقات اول جل صفحه 284 عمدہ حدیث نقل کړي ښه باب الایمان بالقدر کی حدیث د عبد الله بن عباس صاحب دی صنفان من امتی نوعان من امتی مراد امت اجابت دی لیس لهما فی الاسلام نصیبون اسلام کی ورته برخه نشته دی ورسیدلی المرجئه والقدریه رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب حسن صحیح علی قاری وی المرجئه یحمز ولا یحمز کله کله دې ته حمزه ورکول کېږي مرجئه او کله نه ورکول کېږي مرجئه ورته وي مرجئه د ارجاء نه دی محموزن ویل شي معطلن ویل شي او ارجاء تاخير ته وي یقولون مرجئه وي الافعال كلها بتقدير الله تعالى افعال چې څومره دي په تقدیر د خدای تعالی دي وليس للعباد فيها اختيارنا بنده ته پدې کې اختیار نشته سم نشي کولی او بیا وی وانه لا يضر مع الايمان معصيتنا كما لا ينفع مع الكفر طاعتنا ایمان سره ګناه نقصان او نفع ضرر نه ور کوي لکه څنګه چې کفر سره طاعت نفع نه ور کوي کذا قال ابن الملك وقال التيبي
علامه طیبی وی قیل هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل فيوخرون العمل عن القول وهذا غلط. وی مرجئه کسان دي چې دی وی چې ایمان فقط عبارت د قول نه دی، اقرار باللسان نه دی، بغیر د عمل نه، نو دی ارجاء تاخیر د عمل کوي، عمل له قول نه رستو کوي، وهذا غلط، وی دا قول غلط دی. علی قاری وی بل الحق حق خبر دادا ان المرجئه په دې حدیث کې چې مرجئه راغه هم الجبریه القائلون بان اضافه الفعل الى العبد كاضافته الى الجمادات. وی حق خبر دادا چې مراد د دې مرجئونه جبریه دي چې قائل پدې دي چې اضافت د فعل د بنده ته د سدې لکه اضافت د فعل جمادات ہوتا. جمادات په فعل کې اختیار ني، د بندم په کې اختیار ني. الله چې سغواړي هغه کیږي او چې سنغواړي هغه نه کیږي. بنده څه کولی شي؟ مخلوق نه دنه کېدو یقین دا به ایمان او یقین جوړي وي، بنده څه نشي کولای وای کنه وای. ودا جبريه دي. دا چې حدیث کې پلانت راغله نو مرجئه دغه خلق دي. دا د مرقات اول جلد 284 صفحه شو. او دغه روایت تذکیر الاخوان 149 کې ذکر دی. تذکیر الاخوان یو کم 50 کې دغه رنګ تفسیر مظهری دریم جلد 314 کې ذکر دی. تفسیری مظهری دریم جلد 314 صفحه. دا حدیث پدې کې ذکر دی صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیبون. دا دریم جلد تفسیری مظهری. پنځم جلد تفسیری مظهری 301 صفحه. تفسیری مظهری پنځم جلد 301 صفحه پدې کې ذکر دی. الفاظ بیا الگ جدا دي. الفاظ دادي مبارک فرمای صنفان من امتی دو ډلې دي د امت زمانہ لا ینالهما شفاعتی نه برسیږي نه به حاصلېږي د دواړو ته شفاعت زمان. شفاعت نه به منکری ښه پورز د قیامت کې. المرجئه والقدریه یو مرجئه دي او یو قدریه دي. تقدیر نه منکر چې انسان د خپل افعال په خپل خالق ګڼي. دا بندگانو ته چې مختار کل وي دغه جماعت یادي. بنده مختار کل نه دی، مختار دی په کسب کې، مجبور دی په خلق کې. چې مختار کل ورته ویل خلق او کسب دواړه دی ورته حواله ک فما هذا الا قول القدریه. دا غو د قدریه قول شو کنه. او که مختار کل دا معنی چې غوړه د ټول امت د ټول مخلوق. نبی بالکل نبی علیہ السلام مختار الرسول او امت مختار الامم دی. په دغه معنی بیا که غوره معنا خلی بیا څه خبره پکې نشته. او کنه ټول اختیارات ورته یادې د خلق او د کسب نه بیا ټول اختیارات بنده نه لري. خبره باندې پوش تراکه ده رسائل نعیمیین دغه دی. یو شعر ویلې پکې خطا شوی دی. دا گزاره پکاريخه کله کله د شاعران د اشعارو کې ورخواږي شي. نو چې ورخواږي شي بس خلینې چې سوتی بس غتی وتی. دا رسائل نعیمیه د مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب خسړې خو بس انسان خطا کیږي دي چې دې خطا شي او سم جکه والے دي. صفحه نمبر 37 او دیر شمه صفحه. صفحه او دیر شمه. التجاء معروضہ ببارگاہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ. د پیرانی پیر سے بارک سے ایک خاص مصیبت پہ عرض کیا گیا اور اللہ کے فضل سے فوراً مصیبت ٹل گئی. یہ مصیبت په ټیم کې دا وړاندې کړي وو، مصیبت په ختم شي وو. پیرانی پیر سے ابتدا سا اشعار ویلي دي.
हो गया या गौस में बर्बाद होते आपके, रह गया मैं बेकसो नशना होते आपके. وی ته یې او زه برباد شم، او ته یې او زه بېکسو ناشاد شم. آخر کې یو خبره کړې ده دغه زه یادوم. عبد قادر آپ ہے ہر شے پہ قادر آپ ہے. عبدالقادر تی په هر شي قادر هم تی. دا غلو ده، دا افراد ده، په هر شي باندې قادر الہ العالمین ده. ان الله علی کل شیء قدیر. کرامات او خوارق او تصرفات او برکات د پیرانی پیر صاحب هغه مسلم دي. دا غین انکار د بيدینی د ولحاد دي. خو دومره غلو کول چې عبدالقادر تی او په هر شي قادر تی د افراد دي. دا غلو د افراد دي. خبره باندې پوه شوي؟ دا قدریو غوندې مزه چې بس په هر شي باندې قادر کې چې پیدا کولم ته کې او کولم ته کې، او انسان د خپل افعالو اختیاریو په خپل خالق دی. تسم مکوه نو دسم مکوه چې بنده سنی شي کول مجبوری محض دی. دی منځ منځ کې لاړ شګنه. دغه روایت چې صنفان من امتی لا ینالهما شفاعت یوم القیامه، تاویلات اهل سنت تفسیری ماتوریدی. تفسیری ماتوریدی یعنی تاویلات اهل سنت اول جلد صفحہ 422 422 صفحہ کی دغه روایت ذکر کړی دی. نو دا بعض حضرات هغه مختار کل انسان ته وي، او بعض حضرات را پاسې هغه ورته مجبوری محض وي. امام صاحب نه پښتنو شو چرسه خدای کوي وینه بیا بنده ولې پیدا کولو، ورسه بنده کوي وینه بیا خدای ته سپاتیش. نو څنګه عقیده وساتم؟ ویلا جبر ولا تفویض. تفویض د قدریه وظیفه ده او جبر د جبریه وظیفه ده. متفویض کوا چې هر څه انسان ته سپاري، په جبر قول کوا چې هر څه په خدای ورته په انسان مجبور غني. بین بین چلیگا. نور الانوار بتا سی ویلی چې صراط مستقیم دا ډیر سيزونه دي. اسلام صراط مستقیم دی. د يهودیت او د عیسویت په دامنځ کې دی. نور کې افراط شته، نور کې تفریط شته. یهودیت کې افراط او عیسویت کې تفریط، او اسلام کې نه افراط شته او نه تفریط شته. ولا جبر ولا تفویض. تفویض قدریو سره دی او جبر جبریو سره دی. عقیده د اهل سنت والجماعت صراط مستقیم دی، لا جبر ولا تفویض. دغه رنګي ولا تشبیه ولا تعتیل. نه د مشبهه غو دومره ورخوږي چې بس را پاسو بنده سره تشبیهات ورګي، او نه تنزیه کې دومره د نکیږي چې بس بیخي معطل وګرځي. نو نه تشبیه شته او نه تعطیل شته. نور الانوار هم ویلې کنه دا خطبه کې چې پلان دی ورشي څومره پر خوښ شوی دی. نو عرض می دا کولو چې افراط او تفرید په دې مسله کې روان دي. خلک کوي مونږ به دې منځ کې زو خبره به جوړي، او دا کم د کرایه ټټوان چې ورته لګیا دي ورته بیا تعویلات کوي چې الله ارسه کوي مخلوق سني شي کولې. دا خو د حوقلی ترجمه ده د ولا حول ولا قوه الا بالله. ما پرونم د خازن حواله درکړې و، غو صفحه پاتې و. دغه د حوقلی ترجمه کړي سلورم جلد 24 صفحه دان سره ولیکي. لا حول عن معصیة الله تعالى الا بعصمة الله تعالى، ولا قوة على طاعة الله تعالى الا بتوفيق الله تعالى. مفسرین او شارحین د حدیث او د قران هغه د حوقلی دغه ترجمه کړي چې د معصیت د الله نه اوریدل نشته مگر په عصمت د الله چې الله دې وساتي ګنا نه به وړي،
او قوت په طاعت د الله نشته مگر په توفیق د الله. دغه جبر چرته لازم شي. استقرار د عبد یا د بنده مسلوب الاختیار ګرځیدل دا چرته ثابت شي. بنده لګیا دی په خپل اختیار ګناه کوي، د دې ګناه نه د بچ کېدل بیا د بنده په خپل اختیار نیکی کول دا به د الله تعالی په توفیق سره کیږي. نو توفیق ځان ته شی دی، اراده ځان ته شی دی، خوښ او محبت ځان ته شی دی. په دې کې فرق دی نه کوي. پوه شو زما په دې خبره باندې؟ او هر چې د دې استدلال دی په مارمۍ تیزرمۍ ته باندې د هغې نه پرون مونږ جوابونه وکړو چې شرح عقیده طحاوي لیکلي چې دا د جبریو مستدل دی. حواله مې پرون درکړې وه که نه؟ او مدارج السالکین هم دا لیکلي چې دا د جبریو مستدل دی. تفسیر خازن حواله ځان سره ولیکئ. تفسیر خازن دویم جلد 185 په دې همیشي تفسیر مدارک لګېدلې داغه په حواله لیکلي. تراواله د تفسیر نصفی رش اول جلد پکې راواله. دا تفسیر مدارک دی زما په لاس کې تفسیر نصفی. صفحه نمبر ځان سره لیکي 415 پیتمه 415 پیتمه. وما رميت يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ رميت وشتل تاسو نو کړي یا رسول الله کله چې تاسو وشتل شګي کوله. ولكن الله رمى یعنی ان الرميه التي رميتها انت لم ترمها انت على الحقيقه لانك لو رميتها لما بلغ اثرها الا ما يبلغ اثر رمي البشر ولكنها كانت رميه الله حيث اثرت ذلك الاثر العظيم. او بیاوی وفي الايه بیان په دې آیت کې بیان دی ان فعل العبد مضاف الیه کسبا چې فعل د عبد مضاف بنده ته په اعتبار د کسب و الى الله تعالی خلقا لا كما يقول الجبريه والمعتزله لانه اثبت الفعل من العبد. دلته خدای تعالی فعل بنده ته ثابت کړی دی بقوله اذ رميت ثم نفاه عنه بیت نفی کړی دی واثبته لله تعالی بقوله ولكن الله رمى. نسمانه چې فعل د بنده ته مضاف کسبن او فعل د بنده نه منفي وي خلقن. نو خلقن ته منفي ده دارمي او کسبن ورته مضاف ده. نو بنده کاسب دی کولو والا دی. د بنده په فعل ترتب د اثر پکې پیدا کول او د بنده د فعل خلق کول دغه فعل الباری جل جلاله دی. دا د مدارک شوال همدغه خبره په شرح فقه اکبر کې علی قاریم کړی ده. شرح فقه اکبر د علی قاری 48 صفحه 48 صفحه 250. واما قوله تعالی هر چې دا قول د خدای تعالی دی وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فمعناه معنی داد ما رميت خلقا اذ رميت كسبا خلقا وشتل تا نه دی کړي کله چې کسبن وشتل تا کول ولكن الله رمى لیکن خدای تعالی وشتل کړي بخلق کسب الرمي في المصطفى صلى الله عليه وسلم چې خدای تعالی د دې رمي دا کسب د دې خلق یو کو پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې بخلق کسب الرمي في المصطفى صلى الله عليه وسلم. شهید شیخ صاحب د خدای وبخي هغه بیا داسې د دې حواله به ورکوله عبارت کې به تیر وته
یعنی معنی صحیح ادا کوله خو عبارت دغه حکم چې مو ویل هغه به وی مولا علی قاری شرح د فقه اکبر کې وی وما رميت خلقا اذ رميت كذبا ولكن الله خلق الرمي في المصطفى او لقاری سوی ولكن الله رمى بخلق كسب الرمي في المصطفى صلى الله عليه وسلم نو معنا خو یو جوړیږي خلق الرمي في المصطفى او یا ولكن الله رمى بخلق كسب الرمي في المصطفى یو معنا ده تاسو پوښی په خبره باندې نو دا غي دغه ترجمه ده تفسیر کبیر پنځم جلد 466 صفحه تفسیر کبیر پنځم جلد 466 صفحه غم دا خبره کړی ده چې فعل د عبد مضاف عبد ته خلق کسبنا او منفی د عبد نه خلقنا نو دا آیت رد ده په جبریو باندې نه دا چې دا مستدل نه د پاره د جبریو روح المانی ځان سره لیکي په دغه آیت نه هم جلد 185 صفحه او 186 صفحه نغم دا خبره کړی ده روح المانی پنځم جلد نهم جلد صفحه 185 او 186 نو مانم دا خبره چې والقدر خیره و شره من الله تعالی کله کله دی داوی په استدلال نو معنا باندې خو انسان پوي کې جسم معنی لري قران کریم کې راځي قل کل من عند الله روح المانی لیکلي پنځم جلد 88 صفحه په دغه آیت قل کل من عند الله روح المانی پنځم جلد 88 صفحه من عند الله اي من جهه الله خلقا وايجادا منم حرس من عند الله دي خو خلقا وايجادا من عند الله دي پوښي په خبره باندې خلقا وايجادا سدي من عند الله دي دریم کلیپ زمونږه په مسله د خلق او د کسب یعنی په دې مسله کې چې د आवाज جبریه وی چې الله نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین د دې مسلې متعلق زمونږه دریم درس شروع ندغه عقیدی په خلاف ما درته وضاحت کو جی د ډیر علماء او مفسرین او متکلمین او شارح الحديث اگر ردود په دې جماعت او په دې عقیده باندې موجود دي ځان سره لیکي معرفت القرآن د ادریس کان دهلوی معرفت القرآن دو دي یو د مفتی شفیع صاحب دی او بل د ادریس کان دهلوی صاحب دی معرفت القرآن د ادریس کان دهلوی زما پلاس کې د طالبانو دی خو وته وګوري دغه دی اول جلد په ایاک نعبدو و ایاک نستعين بده راواړي یو 50 صفحه دا 51 صفحه نمبر 51 ایاک نعبدو میں فرقہ جبریہ کی رد کی طرف اشارہ ہے ایاک نعبدو کے د فرقی جبریہ رد اشارہ دا جبریہ بندہ کو جماعت کی طرح مجبوری محض بتاتے ہیں جبریہ فرقہ بندہ دکانو لٹو پرنگی مجبوری محض گنی ایاک نعبدو سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے خاص تعالی رمونگا عبادت کو خو کولی شي کنه زکه وی چې کو کنه تو خو نه شي کولای د نه کېدو یقین کیونکہ عبادت کے معنی اختیاری تذلل کے ہے عبادت څه معنی ده په خپل اختیار انتهایی اظهار د عاجزۍ د یو چا پوړان دی کول خو په نیت د تقرب او د عبادت دغه محض عجزیم د چا پوړان دی کول چې نیت د تقرب او د تعبد دی بګینی دم عبادت نه دی مونږ په دې مامور یو کنه چې د مور او پلار پوړان دی به اظهار د عاجزۍ کې
وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. طرف د عاجزه ورته ټیټ کخته کا عاجزی کو دغه پوړان دي سینه مرو باسو نیغ نیغ مګرځه عاجزی کو. نو خدای تعالی په شرک مونږ تامر نه دی کړی چې د پلار پوړان دي عاجزی کوا اظهار د عاجزه کوا چې مشرک شي. خبره د نیت ده خبره باندې پوښ. فی الجملہ بندہ کے لیے اختیار ثابت ہوا اور جبر محض کی نفی ہوئی. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں فرقہ معتزلہ کی رد کی طرف اشارہ ہے. ارباب اعتزال بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور فاعل مستقل قرار دیتے ہیں. معتزلہ و قدریہ سے کئی بندہ د خپل افعال مستقل وایا خپل فعل کې مستقل غني او خالق غني چې دا کم افعال اختیاریه دي وی د دې خالق دی. نعوذ باللہ. ایاک نستعین سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگرچہ عبادت و بندگی اپنے اختیار سے کرتا ہے لیکن جماعت کی طرح مجبوری محض اور اختیار سے عاری اور کورا نہیں مگر ایسا فاعل مستقل بھی نہیں کہ حق تعالی شانہ کی اعانت سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے. بندہ فاعل مختار ضرور ہے مگر اپنے اس خداداد اختیار میں مختار نہیں. ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی اعانت اور امداد کا محتاج ہے. میلی کلی ففہم ذالک فإنه دقیق ولطیف وسیأتی تفصیل ذالک انشاء اللہ تعالی. دې تفصیل به مې خپل ځکه بیا راشي ان شاء الله دی وي. نو ادریس کان دهلوی صاحب په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې دغه آیت رد ګرځولې په دوه فرقو چې جبریه دي او قدریه دي په دواړو باندې رد دي. یو انسان مجبور غني بلې مختار کل غني په دواړو رد راغی. مجبور نه دی ځکه ایاک نعبدو خاص تعالی را مونږ بندگی کولې شي مجبور نه دی خو بیا مختار کلم نه دی. و ایاک نستعین تانه پکې مدد غواړو تانه مستغنی نه یم نه پاغي مرد راغی کرانه په دواړو فرقو باندې رد. په دغه آیت ځان سره ولیکئ تفسیر روح البیان په ایاک نعبدو و ایاک نستعین باندې ځان سره ولیکئ تفسیر روح البیان. تفسیر روح البیان او تفسیر بیزاوی او تفسیر روح المعانی تفسیر روح المانی شریف زما پلاس کې دی ګور ادا دی ښا. اول جل 87 نمبر صفحه دان سره ولیکي. اول جل صفحه نمبر 87. ووجه الاستدلال ان اياك نعبد مشير الى صدور الفعل من العباد. وجه استدلال پدی آیت دادا چې اياك نعبد اشاره کوي صدور د فعل تا د عبادنا چې صدور د فعل د عبادنا راځي نو ځکه دی وی چې اياك نعبد صدور د عبادت یو فعل د عابد دی نو اياك نعبد دغه طرف ته اشاره کوونکی دی. او بیالان دی وی وقوله وإياك نستعين يدل على نفي الاستقلال فيه. چې ټیک دا صدور د فعل بنده تا نه خورازي خو په صدور د فعل کې ته مستقل نه ګوره خلق د خدای تعالی ته په احتیاج لري. استاد فعل خالق باغی او کاسب به ګوره تی ټیک د په کسب کې به ته مختاري اختیار بلري خو په ښه کار کې به تا سره د الله تعالی توفیق شاملي او بد کار کې به ته د الله تعالی خذلان کې واقعي. پښتو باندې پوښ او بیا محمود علوسی لیکلی وانه باذن الله تعالی واعانته كما يشير اليه لا حول ولا قوه الا بالله.
وهذا هو اللبن السائغ الذي يخرج من بين فرس ودم فلا جبر ولا تفويض فاحفظه وانتظر تتمته. دا عقیده د اهل سنت والجماعت چې صدور د فعل من العباد راضی، خو په صدور د فعل کې چې د عبادو ناراضي د عباد ورکه مستقل ندي، بلکې د الله اعانت ته او د الله تعالی خلق ته او د الله تعالی اذن وغیرہ ته هغه پدې کې سړي احتیاج لري. انیک کارونو کې د خدای تعالی اذن وته وی کني، رضا وی کني، محبت وی کني، او بد کارونو کې قضا او علم او اراده او مشیت وی خو رضا او محبت نی پکې. فقه اکبر او نور الظلم واخرا ویلې کني دی ویلي. نو دغه وی محمود علوسی رحمه الله چې دا عقیده د اهل سنت والجماعت چې الله خالق غني، چې هر څه د الله نه د هر څه د پیدا کېدو یقین ساتي او د مخلوق نه د کېدو یقین ساتي. وی دا عقیده هو اللبن السائغ، دا غ پیدي شوددي چې آسان تیریدون کې دي، الذي اغ پیدي يخرج من بين فرس ودم، چې د خاشنو او د وینې منځ نه راوځي. د غوا غلانځي ته سوره ګونه راغلي، د په ورک چې کم راغلي دا د دوو مردار رګونو منځ کې دی، یو خوا د دم مسفوح بهیدون کې وینه ده، بل خوا ته خاشنه دي، او د دې منځ کې خدای دا سپین پیر وباسي د الله قدرت ته ګوره. نو د جبریو د عقیده دا خاشنه دي غل ګندګي ده، او د قدریه عقیده دا د مسفوح یو پلیت شی دی، او منځ کې د اهل سنت والجماعت د عقیده سپین پي دي کوچ تیر روان دي دا خلک خوري. پوښ په خبره نو فلا جبر ولا تفویض، نه جبر شته او نه تفویض شته. او هدایات کو د تتمه انتظار کو خپل ځکه به تتمه راشي. تفسیر کبیر د امام رازی اول جلد 164 صفحه غم را لګیدلې دی، خو هغه په اهدنا الصراط المستقیم کې خبرې کړي، خپل خبرې کړي دي. صفحه 164 اللطیفة الاولى دی آیات کې سلطایف ذکر کوي. اول لطیفه ورکې دا ده ان المنهج الحق في الاعتقادات وفي الاعمال هو الصراط المستقيم. منهج حق په اعتقاداتو کې او منهج حق په اعمالو کې څه دی؟ صراط مستقیم دی. اما فی الاعتقادات منهج حق په اعتقاداتو کې چې دی فبیانه من وجوه، دا غي بیان په ډیرو طریقو سره مونږ کوو. الاول اول پکې دا ده ان من توغل فی التنزیه، څوک چې سم توغل او لاندې کوزیدل په تنزیه کې وکي، وقع فی التعطیل، په تعطیل کې واقع شي، ونفی الصفات او په نفی د صفات، ونفی الصفات او صفات نفی کې بیا دغه توغل په تنزیه کې وکړو. ومن توغل فی الاثبات، او څوک چې د صفات په اثبات کې توغل کوي لکه وابیان مشبهه مجسمه، وقع فی التشبیه و اثبات الجسمیت والمکان، نو دی په تشبیه کې او په اثبات د جسمیت او د مکان کې واقع شي. فهما طرفان معوجان، نو که تعطیل له او که تشبیه او اثبات د جسمیت او د مکان دی، دا دواړه کاغه طرفونه دي. والصراط المستقیم، او صراط مستقیم بسی الاقرار الخالی عن التشبیه والتعطیل. صراط مستقیم به هغه چې دا به اقراری، چې دا به خالی وي د سنا د تشبیه نه هم او د تعطیل نه هم. تشبیه سو کول کوي مشبهه، او تعطیل کول سو کوي معطله. دې کې به هم تاسو ګور احتیاط کوي. زمون ډیر مشایخ او شيوخ داغي د خلینا الفاظ د سیوتی سبقت لسانی ته شوی دي، مشبهه ویل دي، مشبهه او مجسمه ویل دي. دا اسم فاعل صيغه دي، مشبهه تشبیه دینے والا، مجسمہ اغا طائفہ جسم ثابت کرنی والی طائفہ. خبر باندې پوښوي نو دغه ته ولک سوچ کوي، خپل قواعد بدی کې چلوي. نو عرض می دا کولو چې صراط مستقیم پکې دا دی چې دا اقرار به خالی وي د تشبیه نه، چې دا وظیفه د مشبهه و ده، او دا به داسې اقراری چې خالی وي د تعطیل نه، چې دا وظیفه د معطله و ده، الہ کو معطل کرنے والے جماعت. پوښوي. او الثانی،
او دویمه خبره دا ده ان من قال وی کچا دا خبره کوله فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر چې فعل د بندا ټول پټول د دنه دی کیم دی پیدا کیم دی د په قدر کې واقع دی قدری دی. ومن قال او کچا ویل چې لا فعل للعبد فقد وقع في الجبر چې بنده سم نشي کوله نه قدرت خالق لري نه قدرت کاسب لري او د سره د نه کېدو یقین سب کچھ الله ہی کرتا ہے. د ملفوظات وغیرہ حواله مې درکړی و د دې بيدینانو د کتبو چې په حقیقت کې د پردین اخوا یو بل ذات ناشته چې دا څه کوي دا هغه کوي د بنده خو فعل مل نشته دی. امام رازی رحمت الله علیه فرمای وهما طرفان معوجان دا د قدر او د جبر د دواړه طرفونه دام کاغه طرفونه دي. والصراط المستقيم او سید لار پدې کې اثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله. بنده ته به فعل ثابتې چې بنده کولو والا دی خدای اقرار ور سره کې چې خدای تعالی پیدا کولو والا دی. دا صراط مستقیم دی. صراط مستقیم دا نه دی چې تر پاسه او د مصلی او د منبر خواونی سا او خلکو ته وایي چې کینه د ایمان او د یقین خبري بکیږي او د ایمان او د یقین په لقب ورته د لقب ورته د ایمان او د یقین ورکوه او خلک په کافران کوه جبریه جوړوه اسلام کې ورته زری سم پاتې کوه اسلام نے مکمل طور باندې منحرف ګرځاوه. دا صراط مستقیم نه دی. او بیا وی و اما فی الاعمال منهج حق په اعمالو کې څه دی فنقول مونږ وایو من بالغ فی الاعمال الشهوانیه وقع فی الفجور. کڅوک مبالغه کوي په اعمال الشهوانیو کې فجور کې به واقع شي زناګانی دی الله دې مساتی. ومن بالغ فی ترکها او کڅوک مبالغه کوي په ترک د اعمالو کې وقع فی الجمود جمود کې به واقع شي په یو ځبناستی بیا باندې کام نه کوي ا سنت طریقې بیا پریدي ورسېدلې په خبره. او الصراط المستقیم هو الوسط وهو العفه زنا نزان ساته او خپل محل کې فرج استعمال وا. وايضا من بالغ في الاعمال الغضبيه وقع في الطهور ومن بالغ في تركها وقع في الجبن والصراط المستقيم هو الوسط وهو الشجاعه. بیا ګوري ورپسې تفسیر کبیر د امام رازی وخت ما سره کم دی. نو دا د دې مفسرین وغیرت شو په دې جبریو باندې او دا یو تفسیر نه دنیا تفاسیر پیدا ردود کړی دي لکه تفسیر مصری ځان سره ولي کې دریم جلد 215 صفحه تفسیر مصری دریم جلد 215 صفحه حدیث د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ذکر کوي او بیا پکې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه تشریح او تفصیل ذکر کړي دی خپل. عن عائشہ رضی الله عنها قالت عائشہ بی بی فرمائی مبارکہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیہ السلام فرمایلی ستۃ لعنتهم ولعنهم الله شپک کسان دی زم پلانت وایم خدای تعالی پلانت وی وکل نبی مجاب مجب کلیت وکل نبی مجاب هر نبی مستجاب الدعوات دی. خو حضرت شاه سیم دی خدای وبخي غبوي چې د دعا د اجابت طریقې درې دي. الله وعده کړي ادعوني استجب لكم مان دعاګانې غواړي زبې قبلهم تاسو لرا. د الله په کلام کې کذب نشته او نه امکان د کذب شته. ورسېدلې کذب د الله په کلام کې محال دي. نو چې رب کریم وی چې ادعوني استجب لكم مان دعاګانې غواړي زبې قبلهم تاسو لرا نو الله دعا قبلې او کته وی زی غواړم او نه قبلې نو د اجابت طرق درې په حدیث کې راغلي دي. یو دا چې سغواړي کم شی چې ستا مطلوب او مسئول له هغه درته ملو شي د اجابت دا یو طریقه ده. دویمه دا چې ستا مسئول له مطلوب دې څه د غوښته دې هغه ملو نشي خو یو بلا ته متوجه وا
ستا دعا لاړه وغه بلې د نه روکو کا مسئول دې ملو نشو خو دعا دې قبول شوا یو بلې د نه بنده کا دا د اجابت دویمه طریقه ده ځکه حدیث پاک کې راځي الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعا نفع در کوي پاغه بلاګانو کې په دفع د هغه بلاګانو کې چې کم منزل دي او نازل دي دام نه لري کوي او هغه چې نازل نه دي درته متوجي دي دعا غي ته ورزي هغه کې امتا ته نفع در کوي بلا د نه بندي دا دویمه د اجابت طریقه شو او دریمه دا چې ست تا غوښتي وي استا مسئولم تا ته ملو نش حاصل نش مسئول محصول نشي حاصل نشي درتا بلام د نه بند نشي عام در باندې راشي خدا دعا د لاړه اخرت ته ذخیره شوا د قیامت په ورځ رب کریم بنده ودري چې ما در طویل چې دعا غواړه زی قبلوم په دنیا کې تا غوښتي وا چې سدي غوښتي وغه مې در نک دا یو لاره ادویم سدي غوښتي وغم در نشو بلام د نه بند نشو هغه دویمه طریقه شو نه اوس درې مدادا چې څومره دعاګانې دی غوښتي ما در تنن روزي ته ذخیره کړې وي دا غي بدل کې دومره ثوابونه والو جنت ته یو دوام ځای نه زی مبارک فرمای ستتون شپک کسان دي ستتو اشخاص لعنتهم زپلانت وایم ولعنهم الله خدای تعالی پلانت وی وکل نبی مجابنا هر نبی مستجاب الدعوات دی یادا ولعنهم کل نبی مجابن هر نبی مجابن پلانت ویلې دی شمار غشپک کسان الزائد فی کتاب الله درب کریم په کتاب کی زیادت کوونکې ایک نمبر 2 والمکذب بقدر الله درب کریم تقدیر جټلاوون کې دروغ غړون کې نمبر 3 والمتسلط بالجبروت او په خلکو مسلط کیدون کې په ظلم سره ليعز من اذله الله دې د پاره چې الله څوک ذلیل ګرځولې دي چې بد عقیده او کافر دي چې هغه لره دې عزتمن کی عزت ولور کی او یذل من اعزه الله او چې الله څوک عزیز ګرځولې چې هغه دې ذلیل کی دریم شو کنه سلورم والمستحل لحرمت الله الله یوشي به حرمتي حرام کړی دا او ته ځان ته حلال غني پنځم والمستحل من عترتي ما حرم الله حلال غنون کې د عترت زمانہ هغه سلره چې الله حرام کړی دي اشیاء اللمات کې دغه تعویل خوخ کړی دي وی سید چې ګناه کوي هغه ته ډبل سزا ملويږي د اولاد زمانہ ځان ته ګناه حلال غني مونږ خو بچان یو کنوي مونږ له خو بسوک شفاعت کوي وی خیر دی کنه او جتا ته ډبل سزا ملويږي پرې دې مونږ تاسو وساتي زم پکې بیا راګيري مکنه الله دې رحم وکي ما تم دعا کوي او شپغم وتاریکو لسنتی زما د سنت تاریک او پری خودن کې رواه البیهقی فی المدخل ورزین فی کتابه قلت قاضی سے فرمائی ازید فی کتاب الله اشپغو کې اول سو کو زید فی کتاب الله مراد د دینه الروافض روافض دی شیعاګان دی یزيدون فی کتاب الله 10 اجزاء فوق 30 جزء ويزعمون أن عثمان أسقطها من القرآن ويزعمون أن سورة الأحزاب مثل سورة البقرة دا الله په کتاب کې زیادت کوونکې دا روافض دي اگر ازیلان چې د الله په کتاب کې لس سفاری نورم زیات یادای د دیر شونه لس په نورم زیات یادای او وی چې د لست عثمان صاحب ساقط کړي وي او وی د سورته احزاب دومره لوی سورته لکه سوره بقره وی د عثمان سے پټ کړي دی او کله وی چیلو خړلې دی نعوذ بالله خدا سورلس نیم سو وکاله حکومت بیا دی وډه زول کنه نو چې وی وډه زول ناباز پکې اوس لاړ شو زه ایران کې یم او د اهل تشیع حضراتو جامع مسجد دی وګورئ
او پاکستان کې خلک وی چې دی وی چې یاره د شیعاګانو په نسبت باندې بل قران دی وغي په لسیاد یادای وګورئ دا قران دی اولی سوره فاتحه ده وګورئ دا بل اخر کې سوره ناس دی وګوره د شیعاګانو په جماعت کې هم دغه قران پروت دی ښا شیعاګان د بل قران عبادت او تلاوت نه کوي دا قران باندې د عوام په گمراه کوي الکه دا د یو فرقي جماعت تورغلې دي کې دولس فرقي دي خدای دې غرق دا دولس فرقي دي ته خو د کرې ټټوي کله د ځان غوندې ګډ کپانو باندې ګرځه او د ځان غوندې ګڼ کپ پیدا کو بس وای چې ګوره بل پیرم راګیر کو ګڼ کپ دی او تعویزګر دی او فلانې دی او کله کله دغه تربورانو لدی ورزه او د غی ټټو جوړیږي د پیسو د پاره د خلکو ذهنیت د شیعیت طرف ته کش کوا میډیا والا هم دغه گمراهی کار دی ولدی څه کار دی محرم کې با چار راغون کې دی خو دی بندي سیب دی خو شیعه سیب دی خو بریلوی سیب او زه اتحاد د امت پیغام شټیکر به شاته لګولې اتحاد امت راولم بریلی سیب تسوای او دیوبندی سیب تسوای د دروغ د میډیا په وړاندې ټونګ ټونګ وای اخر کې گینی چرګانو په یوځې پیپسیانو وای یو بل ته ټینګ ټینګ غاړي ورکی درې واړه لاړ په خبره باندې پوښی بغض فی الله نشتا حب فی الله نشتا بس د پیسو د پاره چې دا کم درې ټټوانې راوستي هغه چیزی بیا ورته سي لفافه ورکی 15,000 روپۍ ورکی داغه د پاره دا دومره امت په گمراه کی یا دومره امت په گمراه کې لګي ازید فی کتاب الله دا روافض یادای الصواعق المحرقه د حافظ ابن حجر هیتمی کتاب دی د دې باره کې دومره حدیث پکې راوړي چې تسریح د دې په نامو باندې په حدیثو کې راغلی ده دغه کتاب دی ترونه دی خو الصواعق المحرقه د ابن حجر هیتمی رحمت الله تعالی علیه کې نبی له سلام د دې روافض مبارک کوم پیشګویانی کړی دي چې دا څومره یو خبيثه فرقه ده پوښوي په خبره باندې دا کتاب یزان توالی په دې کې دی را لګېدلې دی مبارک ډیره حدیث پیرا وړي دا اوس کې دا وخت نشته نو ضعیف هم دی ازید فی کتاب الله الروافض والمستحل من عترة النبي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عترت به حرمتی جزان ته حلال غني الخوارج ودا خوارج دي والمكذب بقدر الله د الله د تقدیر مکذبین المعتزله دا معتزله دي وهم المشار الیهم بهذه الايه او اشاره دي ته په دې آیت کې شوی چې د کوم تفسیر کې دی لګیا دي ثم انتم تمترون چې اخر کې راځي والمستحل لحرمت الله او مستحل د حرمت د الله چې دا به حرمتي د الله تعالی ځان ته حلال غني المرجئه دا مرجئه فرقه ده القائلین بالجبر چې دی وی بنده سم نه کوي ارس خدای کې ارس په خدای ورته پی والمستحل لحرمت الله د خدای به حرمتي ځان ته حلال غني خدای ته خوراکي وي خدای ته سکاکی وي خدای ته مصلی وي خدای ته صائم وي خدای ته نعوذ بالله عاصی وي نو دا فرقه والمستحل لحرمت الله المرجئه القائلين بالجبر دا وی خدای ته کنزل کون کې خلق دي دا جبریه فرقه ده دا چې ورسه خدای کوي دا د غرزیلان دي ته خدای پیغمبر فرمای زم په لعنت ویم خدایم په لعنت وي او هر نبی مستجاب الدعوات دی غم په لعنت وي پوش والمتسلط بالجبروت السلاطین الظلمه ظالمان بادشاہان دي چې په زور په خلکو مسلط دي والتارک للسنت او د سنت پر خودن کی جميع اهل الاهواء والفساق دا ټول بدعتيان او ټول فاسقان دي ځکه غي عقیدوي تګلار پر خودلې ده اهل سنت کې د سنت نه مراد عملی سنت خو نه دي جناب شیخ صاحب فرمایل کړه نو سمرا اهل اهواء اهل بدعت چې دي دا وتارک لسنتی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عقیدې لارې پریخي ده د لعنتیان دي په قهر وړي دي خلک دي او عملی سنت تارکین
هغه فساق دا پکې داخل دي. نو دغه دی تفسیر مظهری داسې په ګڼ ځای کې هغه پیردونه کړي لکه 5م جلد چې راوالي 13مه صفحه په دغه آیت را لګېدلې ان الله لا یظلم الناس شیئا سوره یونس دی ان الله لا یظلم الناس شیئا 5م جلد 13مه صفحه ده. قاضی ثناء الله سے پیوئی فإنه دلیل على أن العبد له كسب وأنه ليس مسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت الجبرية. دا آیت دلیل دی چې بنده کسب لري کولی شي کول والاده د کېدو یقین به نه ساتي مسلوب الاختیار بالکلیه نه دی چې ګینه نه خلق لري او نه کسب لري. پوه شئ لکه څنګه چې جبریو دا ګمان کړي چې هغه مخلوق نه د نه کېدو یقین او نه ہونے کا یقین او سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے دا خبرې اومده غرنګ تفسیری مظهری ځان سره ولي کوي. تفسیری مظهری لسم جل صفحه یوصل دریویا لسم جل صفحه یوصل دریویا دا پرونم درته ما بیگا ملګرو ته دا روایت ما ویلې مو چې تفسیری مظهری په سورۃ نبأ را لګېدلې او حدیث ذکر کوي ولو که سندن پکې مقالم شتا. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به د قیامت په ورځ په لس سورتونو کې حشر کیږي. دا صفحه 173 یوصل دریویا په سورۃ نبأ را لګېدلې یوم ينفخ فی الصور فغورس چې کلا پوک ولې شي پشپلای فتاتونا تاسو برازي افواجا دا منصوب دی نسب سر دی وسر لر لابودی د موثرنا منصوبات په نحو کې دولس دل ته دا حال واقع دی. حال دی د فاعل د تاتوننا افواجا معنا یعنی جماعات مختلفه من القبور الى مکان الحساب مختلف جماعتونه به تاسو راځي افواجن ډلې ډلې په حال کون تاسو کې چې مختلف جماعتونه به یي د قبر نه به الی مکان الحساب مختلف ډلو کې تاسو راځي. او بیا حدیث راوړی اول حدیث د ابو ذر غفاری صاحب ذکر کړي قال حدثنا الصادق المصدوق صلی الله علیه وسلم. ابو ذر غفاری صاحب فرمایي صادق فی کلامه فی نفسه او مصدوق من عند الله چې خدایم تصدیق کړي رسول الله مبارک یادی چې هغه مونږ ته خبر را کړي حدیث بیان کړي ان الناس یحشرون یوم القیامه خلق با حشر کړي شي په ورځ د قیامت کې براجم شي علی ثلاث افواج درې ډلو کې به خلق راځي فوج طاعمینا کاسینا راکبینا یو ډله بداس ماړه وي کپڑے به اغوستي په سورلو به سوار را رواني. ما درته ویلو کنه چا کم کسان درته وی چې انکم محشورون غرلا راځي وای کنه حفاتن غرلا تاسو به حشر کیږئ خپیبلو ناسونتو بے حجابه د عام خلکو ته خطاب دی. یو جماعت د سشته چې هغه دینه مستثنا دی دا ګوره حدیث د ابو ذر غفاری صاحب دی نسائی و حاکم و بهقی ذکر کړي پوښ په خبره باندې یو ډله بدا سي راځي ماړه وي کپڑے به غستی په سورلې بسواری زبا حواله د موجم کبیر د تبرانی درکم د بلال سے بارک امراضی جی په خبره سورو د قیامت میدان کې براون او دا آیت کې د علی سے تفسیر هم دادي یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا راکبه متقیان والله ته په سورلو سوارو ور رواني نو پیاده نزي وفوج يمشون یو ډله بداسي پیاده برواني ويسعون تیز برواني سم تیز وفوج یو ډله بداسي يسحبون على وجوههم چې پړ مخي به پراتی ورخکلې وش الټه برخکلې کیږي. رواه النسائي والحاکم والبهقي. دا دی یو دویم روایت ذکر کړي وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال
نبی علیہ السلام د آیت تلاوت کو یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا. قال مبارک ویل یحشر امتی 10 افواجنا، راجم بکړی شي، حشر بکړی شي امت زمان پورس د قیامت په لسو ډلو کې، صف علی صورت القردتا، یو صف بداسی چې هغه په صورت د بیزوګانو کې وي، وهم القدریه، قدریه به د شادوګانو بیزوګانو په شکل کې د قیامت پورز ولاړي. دا یوش. وصف علی صورت الخنازیر، یو صف به د خنزیرانو په شکل کې ولاړي، وهم المرجیه، دا جبریه. دا کم خنزیران چې په دنیا کې وي چې هر څه خدای کې مخلوق سني شي کوله، دا خنزیران دی په قیامت کې د خنزیرانو په شکل کې ولاړ. زوایم ک رسول الله مبارک وي، زغه ناقل او ترجمان هم تفسیر می مخې ته پروت دی. وصف علی صورت القردة والکلاب، او یو جماعت بداسي چې هغه کې بس شادوغان او سب سپی، وهم الحروریه، دا حروریه فرقه ده. حروریه فرقه خو پیژنې کنه، بخاری ځان سره ولیکي 2 جلد 1024 صفحه، بخاری 2 جلد 1024 صفحه. عبد الله بن عمر سے بسویل ان الحروریه هم شرار خلق الله، حروریه فرقه د رب کریم په مخلوق کې ناکارو کې ناکاره فرقه ده. یره د خنزیر نومې ده لاندې فرقه ده. ولی؟ لانهم انطلقوا الى آیات، ځکه دی هغه آیاتونو پسې زی نزلت فی المشرکین فجعلوها علی المسلمین، چې نازل دي مشرکانو کې اگر علی او چسپانه په مسلمانانو باندې. دا حروریه فرقه ده. نبی له سلام وای دا بس د بیزوګانو په شکلی او سبا د سپو په شکلی. حروریه د خوارج شاخ دی کنه دی. او ابن ماجه کې بل حدیث راغلی کنه الخوارج کلاب النار. نګوره یو حدیث د بل تایید کې لګیا دی. نه دا نبی له سلام وی دا به د سپو په شکل وي. د سپیکر څه دی؟ خلا چول او غپل. دی اولیو پس غاپی کنه غاپی، اولیو پس خلی ورچی کنه ورچی. قرآن کریم چې نازلېدو د کاکا صاحب مزار وو، د عبدالرحمن بابا وو، د خوندرویزه بابا وو، د پیر بابا وو، د پیرانی پیر صاحب مزار وو نه. او دی چې ترجمه کوي هم دی مزاراتو نه خو دی خو اوړي کو نه اوړي وروړي کنه وړي هم دی خو دی اوړي وروړي. نو دا آیاتونه چې د بوتانو بارک نازل دي هغه دی راواغستو په دې زیارتونه فټ ک، نو ځکه خو ترجمه کې دین اخو دی خو اوړي وروړي کنه هم دا اړي راړي. ځان نه ور په دې شیرونم جوړ کړي د خلکو د خاندولو د پاره. ای پیر دا برا کې او پیر کا دا درانه کدا سی وو کم او پیر دا سی وو کم. ځان ور پسې د فاسقانو شاعرانو اولیو پسې دا خنداګان هم کړي، ایمان نخلاص شوی. تاسو پوښښ د ما دي خبره باندې. نو دا به د سپو او د شادوګانو په شکل کې. وصف علی صورت الحمر، او یو صف به د خرو په شکل کې ولاړی. وهم الروافدتو، دا به روافضی شیعاګان، دا به د خرو په شکل کې ولاړی. خر کې څه کار دی؟ خر کې دا کار دی چرته چې خرو ګوري بابا شروع کوي کنه شروع کوي. شهوت په سم غالب دی. قدیم شهوت دومره غالب دی چې خمینی د 4 کالو جنې سره متعه کړي و. خرم بازار او کوڅو لار نه ګوري بس خرې پسې منډي وای. او ایران ته ورشه تو ګوره د خرو غوندې کار پکې دی. نو دا به د خرو په شکل کې خدای حشر کوي. دا خره دي کنه. وصف علی صورت الزر، او یو صف به د سرو نرو میګو په شکل کې ولاړی. وهم المتکبرون، او دا کبرجن خلق متکبرین. دا به د سرو میګو په شکل چې داخل کې د خپل اندې چخنی کی چې دغه د حیثیت دی دنیا کې دی سویل چې هم چما دیگری نیست. وصف علی صورت البهائم، ایو صف بدازي د غواګانو، د میخو، د چیلو، د ګډو او د وخانو وغیرہ وغیرہ د دې بهائم شکل کې به ولاړی.
وهم آکلة الربا او دا خورون کی د سود دی. غوام خپل پټي او پردې پټي نه پیژني، هر څه تخله ورچی او دم حلال او حرام نه پیژند، سودیم کول او ربم خوړه ورسي غوړل، دا به د حیواناتو په شکل کې ولاړی. کچاډیر سود کول او سم غټه غوا به ولاړی. پوښ په خبره باندې وصف علی سورۃ السباع، او یو صف پداسي چې هغه په صورت د درندگانو کې ولاړی، د ګیدړ، د پیشو پړانګ او د لومبړي او د غرنګ چې دی د کنه وغیرہ وغیرہ. وهم الزنادقه، دا به زنادقه او زنادقه به پیش کوم چې زنادقه هم دا جبريه دي. اوس کتابونه پیش کوم ښه دا زما پلاس کې اسلامی سیاست المعروف با اعتدال علامہ زکریا صاحب کتاب دی. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہنفور مکتبہ زکریا چاپ کړم نه ناشر مغری. کله کله دی دا خبره کیره وی تاسو وی مسلمان ته کافر وای او دا خو مسلمانان دی او بزرگان دی تاسو ورته کافر وای، او اهل قبله ته خو کافر نشي ویل او اهل قبله ته څنګه کافر وي. نو دا کتاب دی اسلامی سیاست المعروف بالاعتدال، صفحہ نمبر 210 دا. حضرت امام اعظم سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے لا نکفر احدا من اهل القبلہ. د امام صاحب نه دا روایت شوی چې هغه مبارک فرمای چې مونږ تکفیر د اهل قبله وسکو نه کو، تکفیر د اهل قبله نه کو، اهل قبله ته کافر نه وایو. ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن کیا نعوذ باللہ امام صاحب کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی جانب رہنے والے ہیں خواہ مشرک ہو یا کافر کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے. اهل قبلون ولدا مراد دي چې د قبله طرف ته اوسېږي، که مشرک اوسېږي او که کافر اوسېږي داغه تکفیر بنه کې دا د امام صاحب مرادو وی نه، دا خو مراد نو. یا خدا نہ خواستا یا خودی مکا، یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے کہ بس صرف دیکھو منسکی دا قبلی طرف تھا کوئی بات کہے یا بیت اللہ کو قبلہ مانتا ہو یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، پھر وہ چاہے کوئی بھی کام کرے، بت پرستی کرے یا کفریات بکے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. دا مانا دا کہ ارس غل خوری خوری دی که خدای ته کاسب وای او الله ته کنزل کوي، الله ته د دسماتو د خوراک نسبتونه کوي، خدای خو امونس کوي بس د اهل قبله د تکفیر به نه کوي. ولې دا مطلب دی؟ اگر یہ مطلب امام صاحب کا تھا تو پھر انہوں نے جہم کو اخرج عنی یا کافرو کیوں کہا؟ جہم ابن صفوان تا ولی وی چوزا کافرہ، اگر تا بیا ولی وی چوزا. حالانکہ منگ با کتابون پیش کو چې جهم ابن صفوان سوکو دا د فرقی جبریی مشرو، هغه هم دا ویل چرڅ خدای کی مخلوق سم نشي کولی، د بنده د پاره د سره فعل شتنه بنده بسو کی کولو ولا خو یو الله دی. دا د جهم عقیده وا او جهم چې دی دا د جبریو مشر دی. موږ به کتابونه پیش کو ځان نه وایو. الکه تاسو پوښی په خبره باندې امام سے ورته بیا ولی وی چیز کافرہ او کافر میرے پاس سے چلے جا. کیوں فرمایا؟ یہ ایک بدعتی گمراہ شخص تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرا حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے 6 مہینے مناظرہ رہا، آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ جو قرآن شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. کیا قرآن شریف کو مخلوق کہنے والا اہل قبلہ نہ تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح روافظ کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہو گئی اور بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم علیہ السلام کو وحی پہنچائے گئے، وہ کلمہ گو نہیں ہے یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا
या قبله کی طرف نماز نہیں پڑھتا دام خو اهل قبله یا په دغه معنی سره دی کنه کیا کرامته کې کفر میں کوئی تردد ہے آیا د کرامتی فرقی په کفر کې د چا شک شتا جو غسل جنابت کے انکار کرتے ہیں چاغی د غسل جنابت نے انکار کی شراب کو حلال بتاتے ہیں سال میں صرف 2 روزے فرض بتاتے ہیں اذان میں محمد ابن الحنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے امور ان کے مذہب میں ہے اور اس سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں علماء نے تصریح کی ہے اور 1-2 نے نہیں سینکڑوں سے اس کی تصریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین سے کسی چیز کا انکار نہ کرے دغه ته اهل قبله وي چې ضرورت د دین مسل پسله کې مني نو د بنده کاسبیت او د الله خالقیت دا د ضرورتو د دین نه دی چې څوک د دین انکار کوي کسلوي خورځ دی خو مونږ کوي او کسلور میاشتې کوي او که یو کال کوي او د تندی په زید ټول مخم ور سره تور کی او د یو شملې په زید 2 پری دی او ګیره د قبضه په زید نوم نم راخته کی نو بیام علامه زکریا سیبو چې غټ کافر دی بیام کافر دی علامہ شامی نے لکھا ہے لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات علامہ شامی عبارت ویلې چې خلاف د فقها او مجتهدین درمیان کې په کفر د هغه سړی کې نشتا چې هغه مخالف د ضرورت د دین وي اگر که په ظاهر قبله ته منځ کوي اگر که اتیا کاله منځونه کړي تندیم سم تور کړي بیا په کفر کې اختلاف نشتا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بر عبادت کے اہتمام کرتا ہے اکفار الملحدین میں نے براز سے نقل کیا ہے اہل القبلۃ في اصطلاح المتكلمين ما يصدق بضروريات الدين الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة نو دا خبره کړه بیا د کتاب ورپس خپل وګوري تاسو پوښوي په خبره باندې نو جهم د جبريه فرقه مشرو مونږ به پیش کو کتابونه د علم کلام ان شاء الله مونږ به پیش کو په دې خبره کې الفرق بین الفرق چې د نن تقریبا 1000 کال مخکې تیر دی چې دغه عقیده چې په نن زمانه کې د دې اهل درې ونده د جهم عقیده و د فرقه جهمیه عقیده ده مونږ به دا پیش کو دا زما پلاس کې یو بل کتاب دی تهذیب کتاب الشریعه د اجوری خ تهذیب کتاب الشریعه د اجوری امام ذهبی ابن قیم شاطبی سیوطی اټول د دې کتاب نه نقل کړي او د اجوری حواله ور کوي پدې کې راغلي دي په صفحه نمبر 64 ځان سره ولیکي صفحه نمبر 64 سلور شپیتم نمبر صفحه قال الآجري اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين وفقوا للرشاد قول د مسلمانانو هغه چې هغه ته توفیق د سم لارې ورکړې شوی دی هغه دا دی چې ان القرآن کلام الله تعالی چې قرآن کلام الله دی ليس بمخلوق دا مخلوق نه دی لأن القرآن من علم الله ځکه قرآن د علم د الله نه دی وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك او علم د الله دا مخلوق نه دی دل على ذلك القرآن والسنه په دې خبره باندې دلالت کړي قرآن او سنت وقول الصحابه وائمه المسلمين لا ينكره الا جهمي خبيث دینه به انکار کوي جهمي خبيث والجهمي عند العلماء كافرون او جهمي د ټول علماء په نسبت باندې کافر دی والجهمي عند العلماء كافرون او جهمي چې کافر دی نو دغه کافر دا عقیده وا چې خدای ارس کی مخلوق سني شي کول د بنده بالکل فعل نشتا در تخایم الفرق بین الفرق در تمقی توزنی سم سره د صفحي سره د حواله د جهمي دغه عقیده وا دا دی یو شوا
عمده غرنګ ځان سره ولي کوي صفحه نمبر 65 عن ابي بكر بن عياش رحمه الله من زعم ان القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه. پوش وی کچاویل چې قرآن مخلوق دی دا سړی کافر دی زنديق دی د خدای دشمن دی نو ور سره مونږ کینو نو ور سره مونږ غږیږو نو ور سره خبرې کو. دا خو به جهم ویل او دغه کافر زنديق د خدای دشمن بدام ویل چې بنده سم نشي کولای رس خدای کوي او د بنده د پاره بالکل فعل شته نه او چې دا څه بنده کوي د حقیقت کې خدای کوي لګیا دی نعوذ بالله او بنده خو سلاس په خوځید نه خود نه کېدو یقین دی. نو دا هغه کافر زنديق او د خدای د دشمن عقیده په دې زمانه کې دی اهل دریون خپل کا نو چې دا هغه کافر د زنديق د خدای د دشمن په لار روان دي نو دا څه شو دا بزرگان شو دا د خدای دوستان شو دي 49 کروڑ ثواب ملاويږي او هغه په کافر او زنديق او د خدای دشمن ګرځولې شوی دی. تاسو پوښی په خبره باندې عمده غرنګي تهذیب کتاب الشریعه صفحه نمبر 67 د اجوری د جهمیه فرقه بارکه وی ان یزید ابن هارون فی الجهمیه یزید ابن هارون به د جهمیه بارکه ویل هم والله الذي لا اله الا هو زنادقه علیهم لعنت الله. دا جهمیه فرقه چې دا زما دی په هغه خدای قسمی لا اله الا هو چې دا غنه بغیر بل معبود نشتا عمده زنادقه دي. نو دا دغه زنادقه وقیده سوا یو دا د قران کریم د خلق کایلو چې دا مخلوق دی دویمه دا چې د مخلوق سم نشي کولای دا خاصه سونه خپې خوځي په حقیقت کې کون کې یو بل ذات دی ناغه په دې زنادقه ګرځیدلیو او چې اوس زمون زمانه کې بستر والی او تندې تور کی او سلور میاشتو لورک شي او چې بیا راشي دغه د جهم د عقیدې پرچار کوي نو خلک ورته بزرگان وي 49 کروڑ د ثواب وادي ور سره کوي او ځان سره هغه زینه د الیاس امتیاز راوړي او د زمزم مقابله کې په خپل علاقه کې تقسیمي او ځان سره خدای خبر د کمزې کجوري راوړي او بیا د مدینه منورې د کجوره مقابله کې تقسیمي او چې څوک دی زنديق ته مبارکه ته ور نشي نو بیا ته نه خزم خپشوي چې زما خاون سلور میاشتو د تلو او غراغه تاسو مونږ کړه مبارکه ته نه راغلی ته دې خبيسانو ته وګوره وای خبره کوم درځم نو په دې باندې تاسو پوه شئ دا سې ډیر اقوال نقل کړي زبر درته کم مې کتاب حواله مې درته درکا ما پیدا کړ خیراخ کلی او دا دومره حواله الحمدلله دا په 2013 کې تنه موخ کړی دا کتاب یو ځان توالی پیدا کړ دا مې التحرم شریف کې وابي سره بحث وکړو نو بیا هغه راتویل چې ما خام به خبرې کورو جماعت ودی مونږ سره مادان سره بیا یو امی سړیم کلیوالو عمرې ته تلو شیخ نام الله غمرا سره استاد مدد مقتدی امر سره نو بروخه تو کمرې ته سلور 15 مولیان کې نیولیو ناغه یو د انډیا دی او د عربو دی چا سره عربي کې خبرې کوا چا سره اردو کې کوا بس ماته ګډ اردو مر سره ویله خو چې دا سلور 15 واړه مې راټینګ کړل نو ماته شیخ نام الله وی چې بچا سپ ټولو داړي والی یعنی دا دوامو اصطلاح د نو می سړیونو نو ما ورته ویل چې شیخ صاحب پښتو باندې څنګه پکې څوک پویږي مونږ ته کارونه ګوري ته چپ شبز ماته پرید نو چې بیالته مې غي زره خبرې اترو کې نو چې راتلم نو یو پکې دومره متاثر او چې ماته د یو شپګوته کتابونه راغیو پکې دامو دا تهذیب کتاب الشریعه دا جوری دا مالته ما دغه توفه کې بیا راکو او ابي ما ترا کړي پوښي په خبره نو راځه ورپس نو سمې ده ته وی چې وهم الزنادقه سبب د درندگانو په شکل کې ولاړ چې دا زنادقه دي زنادقه سوق شو جهمیه او د جهمیه ساقي ده چرڅ خدای کی مخلوق سم نشي کوله د جهمیه عقیده ده مونږ به پیش کو او زه پیش کوم درته ان شاء الله ها وصف يحشرون على وجوههم او یو صف بداسي چاغي بخپل مخونو باندې حشر شي سمانه د خپې به بری او سرونه په پزمکه پراتی دا وری ځانو ساتریخه دې کې د تاسو ډیر راګيري وهم المصورون تصویر کھینچنے والا تصویر بنانے والا تصویر سوئی نکالنے والا دا خلق دی
والهمازون واللمازون چې د خلکو عیب پشي شاوي د مؤمنانو او مخامخ عیب وي ویل لكل همزه لمزه پش وصف دکیان زبس دغه بهر حال نو دغه تفسیری مصری بیا په دغه ځی باندې وګورئ